أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. نرانی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورۃ اعراف پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 3 آیات نمبر 26-27 دو آیاتونه چې نو دا ویل کېږي. توضیح القرآن کې د دې متعلق چې نو هغه لیکلي دي وایي چې د آیات نمبر 26 دی نه واخله تر آیات نمبر 32 پورې دا د یهودو چې نو هغه د یو رسم متعلق چې د مکې مشرکانو د یو رسم متعلق چې نو هغه د کې آیاتونو کې داغه پس منظر داغه واقع ذکر شوی ده. ویجنه نو پارب کې مکې کې چې نو هغه مختلف قبیلې وي بیا په دغه مختلفو قبیلو کې چې نو هغه یو قبیله د قریش و نو قبیله قریش کې چې نو هغه داول چې په مکه کې بچاک چې نو هغه طواف کولو نو د خلکو بربند طواف کولو سوات چې نو هغه د قریش د همس نه چې دوی به کم طواف کو نو دوی په جامه کې کولو نو کله به چې بار نه سوکرالو نور قبیلو د هغوی به طواف کولو نو د قریش د دغه همس د دوی به چې نو جامه طلب کړل نو که دوی به له چا جامې ورکړلې نو د هغو په هغې کې طواف وکړلو او که د دوی د طرف نه چېرته جامه به ورته میلاو نه شوله نو د هغوی به بیا طواف چې نو هغه به بربنډه کولو. دویم چې د دغې متعلق بیا د آیاتونه ټول نازل شولو. دویم دا چې لباس دا د انسان چې نو هغه د ټولو نه اهم شیز ایمان نه وروسته ډېر لوی درجه ورکړی شوي ده چې لباس دا د ایمان نه وروسته د ستر پټول دا چې نو هغه اهم دی. لکه څنګه چې به دې آیات نه معلومېدل مخکې رکو ټوله تیر شوله چې شیطان د آدم علیه السلام سره چې اړمبنی انسان نو د ټولو نه اړمبنی دشمني وی سره دا کړله چې د هغوی نو هغه بې لباسه کولو کوشش یې کړی دی. دغه الفاظ نو آدم علیه السلام متعلق مونږ نشو ویلی یعنی د انسان د بربنډولې کوشش نو هغه شیطان د ټولو نه اړمبنی محنت او کوشش نو هغه دا کړی دی. نو الله رب العزت دا غي تذکره کړی دا نو حضرات لیکلي دي چې د ایمان نه اورستو د دوی د نو هغه اهم شیز هغه خپل ستر چې نو هغه پټول دي. نو از دې رکو کې الله رب العزت نو هغه اے اولاد د آدم علیہ السلام اولاد تر د قیامت پورې دی راځي قد انزلنا علیکم لباسا الله رب العزت نو نازل کړي تاسو د پاره چې نو هغه لباس لیواری سوآتکم وریشا بیا د هغې دوه فایدې چې نو هغې ذکر کړي د پاره د دې چې تاسو په هغې سره خپل شرمګاه خپل عورت پټ کړئ وریشا او دې کې ستاسو لپاره ښایست هم دی. اوس انزلنا چې نو لباس څنګه نازل شوی دی نو د لباس د پاره چې کم شیز دی نو هغه لباس کېږي چې نو هغه د مالوچو نه کپاس نه او د هغې د پاره د باران ضرورت دی. باران چې نو هغه د بره نه کېږي نو د دې وجې نه الله رب العزت وی انزلنا. دویم دا چې باران چې نو دویم شیز لباس اصلیږي چې نو هغه د ګډې بیزې د اوښ وغیره چې نو د ګډې د وړۍ نه او د هغې وړۍ چې نو د اسماني ده لکه څنګه چې د هغې دپاره د خوراک ضرورت نو ګیا وغیره د هغه راخیږي چې نو هغه په اسماني اوبو سره بیا د هغې نه وروسته دا حاصلېږي نو ځکه الله وی قد انزلنا علیکم لباسا. دویم معنی چې نو هغه مفسرینو کړله چې دلته انزلنا به معنی خلق نه دی مونږه پیدا کړي دی چې نو هغه ستاسو دپاره لباس بیا د لباس چې نو هغه دوه مقصد دي. یو مقصد د لباس دا دی چې په دې باندې عورت پټ شي
بیا مخکې درس کې مونږ ویلو چې د سړی لپاره عورت د نامه نه واخله د زنګون د ختمېدو پورې دا د سړی لپاره چې نو هغه عورت دی. د ښځې چې نو هغه د قټې ګوتې نه واخله د ککرۍ د اخته پورې چې نو هغه د سراپه ټول عورت دی. بیا د هغوی چې کم لاس او مخو دای د عورت نه خارج دی او قدم نو دا صرف ګوره یاد ساتئ د کور په کارونو کې دا دی. ځکه که چېرته لاس کې نو کور کې دستانې اچئ مخ پټ ساتي قدم چې نو هغه پټ ساتي نو بیا به ورته ډېر کارونو کې حرج او په شریعت کې نو هغه حرج نشته. بعضې کسان چې نو هغه د دې نه په دغه غلط فهمۍ کې ځي چې مخ چې نو هغه دا په عورت کې نه دی شاملو نو که ښځه بهر ته وځي او مخ کاره کوي نو وایي دا چې نو هغه څه ګناه نشته. دا خطا خبره ده ځکه قرآن کې الله رب العزت وایي صورت نو هغه احزاب کې به راشي بیا به هغه مطابق دا سره تفسیر کوو انشاءالله. نو په هغې کې وایي چې تاسو زینت چې نو هغه مخکې راکوئ. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کم مواضع زینت دی نو مواضع زینت کې د ټولو نه لوی ځای چې نو هغه خو مخ دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې نو هغوی معنی کړله چې تاسو ښځې به خپل لباس هم نشي ښکاره کولی. دا چې نو هغه بهر ته د کور نه وځي دا به خپل لباس هم پټوي ځکه د دې لباس دا خو هم زینت دی. او دنیا پښتو کې مونږ وګورو چېرته کم سړی داسې ویلي چې ما پلان کې ښځه لیدلې د هغې ماشاءالله دا پوندې وي چې زما خوښه شوې ده خو د هغې چې کېږي خو خو د دقې نه کېږي چې مخ نه یې او فتنه چې دی نو هغه د مخ نه پیدا کېږي. نو دا فتنه نه د دې چې نو هغه پټول دا فرض دی او بیا خاص کر بهر ته نو دا خو لازمي دی. نو یو پرده چې نو هغه د لباس یو چې نو هغه مقصد الله پاک دا ذکر کو چې دې باندې به عورت پټېږي. علامات قیامت نه دادي الله پیغمبر چې نو علامات قیامت کو ذکر کړي ترمذی مسلم د ټولو احادیث کتابونو ذکر کړي دي چې قیامت ته قرب قیامت علامتونو کې یو دا دی چې کاسیاتن عاریاتن داسې ښځې نو هغه به راشي داسې هلکان او سړي به چې نو هغه پیدا شي دوی به جامې اغوستې خو د هغې باوجود به بربني. الله پیغمبر وایي د ښځې مائلات موملات دوی به بل ته چې نو هغه هم مایله او بل به ځان ته هم مایله کوي. اوس وګورئ زمونږ چې نو هغه د ښځو څنګه لباس وي بالکل تنګ چې نو هغه پای کې د مټ جدا پته لګي د پوند جدا پته لګي د هر اندام چې نو هغه نو د دې لباس پیدا شته نه. لباس خو چې نو هغه د څه لپاره دی لیواري سوآتکم چې ستا پرده چې نو هغه وکړي. او بعضې دومره نرین لباس چې نو هغه اچولی وي چې د هغې کې وجود دننه ټول ښکاري. دې کې ډېر شي چې نو هغه تفصیل یې کړی دا هم کړی دی چې سړی به د ښځو مشابه چې نو هغه لباس نه جوړوي ښځې به د شړو مطابق چې نو هغه لباس نه جوړوي. الله پیغمبر چې نو هغه پې لعنت کړی دی چې پای سړو د لعنت شي چې د ښځو چې نو هغه پیشن اختیاروي په هغې ښځو د لعنت شي چې د هغه د سړو چې نو هغه پیشن اختیاروي. نه ګوره جامع کې نو هغه لباس کې ټول دقه روان نه دی. نو لباس یو مقصد الله پاک وایي د هغه دا دی یواري سوآتکم چې په هغې سره دی چې نو هغه خپل شرمګاهونه پټ کړي خپل چې نو عورت پې پټ کړي. وریشه او دویم مقصد د لباس نو هغه دا دی چې دی پې خپل ځان چې نو هغه ښکلی کړي. جامع سره انسان چې نو هغه ښکلی کېږي. یو انسان یو کس له الله پاک وس او چار ورکړی نو دی د هغې متعلق ښکلی لباس چې نو هغه اغوندي. ترمذی کې راځي آیا نو هغه د یو صحابي واقع ده حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته مفهوم دا دی هلکه نو هغه رالو داسې کمزوری لباس کمزوري حالت کې ولو نبی علیه الصلاۃ والسلام یې ستا سره څه نشته ګورئ که غریب هغه ورته نه ده الله رسوله په ما خو د الله ډېر لوی انعام دی غواګانې غوایان چې نو دا مې هم ډېر شي دي اوښان مې هم ډېر شي دي ګډې بېزې مې هم دي غلامان مې هم دي نغ مال را سره چې نو هغه هم ډېر شي دی. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله بنده الله په خپل بنده باندې د خپل نعمت چې نو اثر لیدل غواړي چې خدای د الله ټول هر څه درکړي نو د هغې اثر په ځان باندې ظاهر کا. نو لباس دا خو اوس دغې سره بعضې خلک اکثر انتها درجې چې نو هغه اسراف کوي. لکه تاسو وګورئ اکثر خلک په واده کویدنه کې نو په 50,000 80,000 او 10,000 روپۍ جوړالي. ډېر پکې اکثر داسې چې قرضدار وکړي او چې نو هغه دا واخلي سیال سره ځان چې نو هغه سیال کوي. دا ناجیز حرام دی. ولی لباس معنی داره چې تو په خپل چې نو هغه زینت اختیار کړي خو اسراف چې نو هغه خو نشته. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین
دا خو به هم دقه شي کمه چې ده او که دې ته ته د 1 لاک روپو جوړو هغه هم به دقه بلاګوي او که د یو نه نو هم به دی. نو الله رب العزت دوه مقصد ذکر کړل، یو عورت پټول، دویم چې نو هغه زینت. بیا دغه نه وروسته ځکه الله پاک وایي ولباس التقوى ذلک خیر، د تقوا لباس د ټولو نه عمده او بهترین چې نو هغه د تقوا لباس دی. اوس د تقوا لباس نه سړی ځان د حرامو نه وساتي، ناجایز نه چې نو هغه سړی وساتي، خلاف سنت لباس چې نو هغه جوړ نه کړي، دا د ټولو نه بهترین چې نو هغه تقوا ده. لکه څنګه چې په ظاهر جامه باندې د انسان چې نو هغه تزیین کېږي، نو د قشان دی په تقوا باندې انسان چې نو هغه ښکلی کېږي، ارایسته کېږي. حدیث مبارکه کې راځي جنو کتاب الدعوات امام ترمذی رحمه الله چې نو هغه جلد ثانی کې ذکر کړي، نور کتابون د حدیث چې نو هغه هم ذکر کړي، وایي چې کم سړی داو کې جامع واغوندې پاکي، کتاب الاتمه کې چې نو هغه هم دا روایت شته، نو د نوی جامع واغوندې او دا دعا وایي الحمدلله الذي کسانی ما اواری به عورتی، تمام تعریفات هغه ذات لره دي چې وای غوستولې ماته جامع هغه ما اواری به عورتی چې زه په هغې سره خپل عورت پټ کړم، و اتجمل فی حیاتی او په هغې سره زه په خپل ژوند کې ځان مزین او ښکلی کړم. الحمدلله الذي کسانی فی ما اواری به عورتی و اتجمل به حیاتی فی حیاتی، او زه په دغه باندې په خپل ژوند کې ځان ښایسته کړم. او وی بیا د دغه نه وروسته د هغه جامې راوالې زړې دا صدقه کړي. وایي دا سړی چې تر څو پورې ژوندی او که مړی دی به د الله په حفاظت کې شي. نو د جامې مقصود چې نو هغه دا دی. ځکه الله پاک وایي ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون، دا د الله د نښونه دي د پاره د دې چې نو هغه نصیحت حاصل کړي. دویم آیات کې الله رب العزت وایي ای بنی آدمو اسنه چې شیطان تاسو د قشان فتنه کې واچي، کما اخرج ابویکم من الجنه، لکه څنګه چې تاسو پلار نیکه آدم علیه السلام د جنت نه راوباسلو، ينزع عنهما لباسهما، داغوی نه داغوی لباس لري کړه. مخکې رکو کې هغه تفصیل تر شو د سره پاره لیریهما سوآتهما، نو ما وی د شیطان د ټولو نه وړاندې مهرت دار چې انسان بربند کی نه نو ګوره ټوله دنیا دغه طرف تاغستی نه، انه یراکم هو وقبیله، الله وی داغه او داغه قبیله داغه قوم شیطان چې نو هغه جماعت د تاسو یې من حيث لا ترونهم، او تاسو یې نه اوسم کې دې چې نو دلته آس پاس تر د نو هغه موجود ناس مونږ چې نو هغه نه نو ځکه شیطان تعریف دا دی جسم ناریون چې دا چې نو هغه یو سره د ور نه پیدا شوی جسم دی یتشکل باشکال المختلفه، او دی چې نو خپل شکلونه بدلی را بدلی یذکر وینس مؤنث او مذکر په دې کې می ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، الله وی مونږ شیطانان دا دوستان جوړ کړی دای کسانو چې کم کسان ایمان نه راوړي، دا الله حکم ته غاړه نږدي. الله دې مونږ ته کامل ایمان نصیب کړي. یا بنی آدم اے بنی آدم قد انزلنا علیکم، یقینا بیشک مونږ را نازل کړي نه پتا سو باندې لباسن جامې یواري چې پټوي سوآتکم شرمګاهونه تاسو عورتونه، ورشا او خیس علی ولباس التقوا، او جامې د تقوا، ذالک خیر دا ډیر غوره دي. ذالک من آیات الله، دا د الله د نښونه دي، لعلهم یذکرون، د پاره د دې چې د نصیحت قبول کړي. یا بنی آدم اے بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، ففتنه کې دی ونه غورځي تاسو له شیطان، کما اخرج ابویکم، لکه چې راوستلی تاسو مور پلار من الجنت د جنتنا، ينزع عنهما چې وباسلی د دوی نه لباسهما جامې د دوی، لیریهما د پاره چې وښکاره کې دوی ته سوآتهما د یو بل عورتونه، انه یراکم بیشک هغه شیطان ویني تاسو لره هو هغه وقبیله او د هغه ملګري من حيث لا ترونهم، د داسې ځای چې تاسو نه وینئ هغوی لره. انا جعلنا الشیاطین، بیشک مونږ جوړ کړي شیطانان اولیاء دوستان، دا للذین دای کسانو د پاره لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي.